خلافت ولوی په عربو کې خلافت عثماني بیا هغې ته وایي 656 هجري پورې یو خلافت و بیا دوه شو یو په خلافت عثماني جوړ شو بل خلافت مغولي دلته کې هندوستان هغه 656 د یو شیعه وزیر د لاسه ختم شو هلاکو خان نوم به مو اورېدلي تاریخ کې یو وزیر و د هغه نوم و ابن العلقمي آغا خاني دا ته زه حقیقت دی مو خپل کار به کې خلک نو هلاکو خان راغی د ښکته نه د چین د طرفه لویه دبدبه وه بادشاه ته راپورټ راغی چې دغه شان هلاکو خان فوجونه ناروان د ابن العلقمي د وزارت خارجه مشر او د سکیورټي هغه ته یې معلومات وکړه وی صاحب دا فوجونه روان دي مخکې او د هغې سره ساز باز او د دې قمیص ابن العلقمي په تاریخ کې یو بدنام تیر شوی دی لکه میر جعفر په بنګال کې چې انګریزان یې راوستي دي مسلمان ته د مسلمان د لاسه همیشه تکلیف رسېدلی میر صادق او میر جعفر غداران نو ابن العلقمي نو بیا د اسلام د حکومت ته راننوتل فوجونه هغه ته بادشاه ته به راپورټ راورسېد ده به وزیر ته وي تپوس معلومات وکړه دا څه دي وی صاحب نه دا زما نو راشي چې زه دې پوزه پرېږدم زه معلومات کوم بیا راغی بادشاه ته وی صاحب هغه دې ته راځي صرف د بادشاه سلام کوي او ځي په مخکې سرحد ته راننوتل فوجونه کیمپونه یې ولګول بادشاه وزیر ته وایي دا فران دشمنان او سخت جنګجو خلک دي وی ودرېږه زه معلومات کوم هغه سره خو ساعت بعد هغه یې پرې کړ هغې ته وایي تاسو یو وفد راولېږئ او بادشاه سلامت ته وایي چې موږ ځو په دې مخکې ته خو زما یو ښکلې لور ده هغه زه د بادشاه زوی له ورکوم دا به زما په زړه کې د مسلمان وی عزت نو ته راشه او زامن دې راشه او څو وزیران راشه چې دلته یې نکاح وتړو په کیم کې او تاسو ته یې حواله نو وزیر دې بادشاه ته وایي ګوره هغې موږ له خپله لور راکړې ده بادشاه بعضې خلکو باندې ډېر اعتماد یې وی وایي هغه بادشاه سره د خاندان زامنو نه او سره د وزیرانو لیونه خو چوبې موږې واغوستې ولاړه چې کیم ته ننوتل بیا نه دي راغلی ختم یې کړه او بغداد باندې یې حمله وکړې بغداد دارالخلافه وه 3 ورځې قتل عام په بغداد کې او کتابونو قلمي هغه به یې دجلې ته غورځول او دا مسلمانانو باندې باسونه ګرځېدل په دې لاشو 3 ورځې یې قتل عام وکړې چې څوک به وینې بس وجنه حکومت په دغه طریقو ته هغې نه پس د خدای شان ته ګوره امتحانات په مسلمانانو راځي دا غزوي ته خدای هدایت وکړ چنګیز خان ته هلاکو خان کافر مړ شوی او چنګیز خان اسلام راوړ خدای هغه ته هدایت وکړ خو خلافت یې ختم کړ د مخ د ځمکې نه نو مسلمانانو به کوشش کو نو یو په ترکو کې خلافت جوړ شو خلافت عثماني دا د هغې ماتحت ټول او یو په هندوستان کې هغې ته خلافت مغولي وایي د مغولو مشر بادشاه بابر د کابل کې ښخ دی او نسیم ورسره ښخ دی اکبر بادشاه او پلار یې همایون دهلي کې ښخ دی دې ټولو مقبرو له زه ورغلی خلافت عثماني په ترکو کې استنبول دارالخلافه شو او ټول عرب د هغې سره و بیا زمونږ د ازادۍ زونه 2-3 کاله مخکې یو انګریز و د هغه نوم دی لارنس آف عربیه عربي زده کړې وه انګریزي خو خپله ژبه وه
او ترکی شناختی کارت به ورسره او پاسپورټ او قرآن شریف یاد که په جامع ازهر کې او په قرات ګولډ میډل اغشتو. نو د مکې مکرمې گورنر شریف حسین دغه نوم د دې موجوده اردن د بادشاه نیکو د نیکه پلار، ځکه د ده د نیکه نوم و طلال او د طلال پلار و شریف حسین. هغه ته وایي ګوره ته سید مې عربي مې د مکې گورنر یې، منگا کوشش کو تا سره یو دا خلافت عثمانی دا عثمانیان لرکه دا دانا ټول عرب بستا تابع دا قومیت فتنه جوړ. ترک جدا قوم دی، عرب جدا قوم دی. دا ترکو جبه جدا، لیکلی جدا، خبری جدا، او ستاسو جبه عربی پیغمبر ستاسو په عمل کې دی، مکه ستاسو په عمل کې ده او مسلمانان اول تاسو ہے. دا خوشی تشی خلق در باندې راغله، حکومت در باندې کړه. د دې خبیث مجسمه ما لیدلې د لبنان په لوی ګراوند کې ولاړه د اوسپنه. شریف حسین یې دوکه کړه. لیډران غواړي چې زما بادشي راشي. نو د بغاوت اعلان یې کړ سن 1917 کې. روس چې کوم زمانو کې دا زمونږ اسلامي ملکونه نیولي دی او چین 15 لکه مربع میل ځمکه روس او چین نیولې وه. د چین سره 6 لکه مربع میل ده او د روس سره 9 لکه مربع میل. هغوی خصوص پرېښودل او د چین هغه ماتحت اوس هم شته. روغ درې دي په چین کې د مسلمانانو جماعتونه که لاړه. نو 15 لکه مربع میل ځمکه هغې ته بیا ترکستان وایي. هغه روس او چین اغوښتي دي. نو دا شریف حسین ته غداري وکړه او د قومیت فتنه جوړه. او مصر کې یو بوناپارت نوم یو عیسائی انګریز هغه چاپخانې جوړه کړې او دا چاپخانه د بوناپارت په ایجاد باندې مصر اخبارات رسالې پټۍ خط د قومیت بنا من جدا قوم یو دا جدا قوم دی. فتنه شروع شو عثمانیان به وجل او خلق به مظاهره کوله چې دا جدا تشي قوم دی، دا د کوم دی نه راغلی. هغې خوارانو مجبورن به ملک پرېښود. شریف حسین باندې یو بل گورنر راغی، د هغه نوم سعود په سعودي عربو کې دا نجد علاقه باندې جدا گورنر و. نو چې دا ځای هر چا بس نیول کول. نو سعود پرې راغی، شریف حسین یې وزغلو، قبرس ته وتښتېد. قبرس یو جزیره ده بحر ابیض متوسط. او شریف حسین لا غدا خو سعودي عرب چې پې قبضه وکړه انګریزانو دې ته څه نه وی پرېږده دغه ملک باندې مسلمانان خفه کېږي او دا د مسلمانانو مرکزي ملک دی. نو سعودي دا سعودیه چې وایي ورته دا سعود د دوی د نیکه نوم دی. بیا د بل پلار هم سعود نوم و ورپسې داسې. شریف حسین قبرس کې مردار شو او مړی یې راوړو بیت المقدس ته هلته ښخ دی. ما یې قبر لیدلی دی خو دعا مې ورته نه ده کړې. یقینا خوا ته یې بل عالم ښخ دی. احرار محمد علي احرار. محمد علي ډېر لویه قرباني کړې ده د انګریزانو په وخت کې. هغه ورسره هغه ګولمیز کانفرنس ته تللی وایي چې څو پورې مې د هندوستان د ازادۍ فرمان ځان سره نیوړي زه نه ځم. خدای ما هندوستان ته بیا پور مټ لیکي. نو په لاره په روم کې وفات شو او خبر بیت لاس یې راوړه بیت المقدس کې ښخ کړی دی. نو شریف حسین هم ښخ دی هلته کې د دې اردن د بادشاه د نیکه پلار او محمد علي جوهر مرحوم هغه هم ښخ دی. نو د قومیت فتنې څه نتیجه وکړه؟ کافران پرې راغلل، ټول عرب یې ونیول بغیر د سعودي عربو چې هغې قصدن ونیول. مصر، عراق،
سودان دا د برطانیې په حصه کې ورسېده او شام وغیره دا د فرانس په حصه کې او څه پکې د امریکې حصه شو لاړل قومیت ورته دا نتیجه ورسوله چې مسلمان حکومت یې ختم کافر یې په ځان معاف بې افسوسونه ټول چې دا هم څه وکړل نو بیا چې پاکستان ازادېده د دې ورځو نه لږ مخکې ازاد شوي دی څوک وروسته څوک مخکې نو انګریزان ترې ووتل ډېره موده یې پرې حکومت وکړ یو 3 نقصان یې عربو ته ورسول دا یاد لرئ ګورئ چې کوم قوم د خپل تاریخ نه نه خبر دا ډوبېږي په دریاب کې نو 3 نقصان یې ورته ورسول اول هغه چې د ژبې په بنیاد قومیت او دا ټول د خلافت عثماني ما تحتو هغه 1900 ته تقسیم کړل عرب اوس 19 ملک دي ژبې که یو ځای کول ولې نه یو ځای کېږي مصر او عراق او لیبیا او سودان ولې نه یو کېږي که د ژبې په بنیاد یو ځای کېدلي همیشه قومونه جدا کېږي په فکر او په نظریاتو ژبه خو لکه د لاس مثال دی لاس یا تور یا سپین یا سور خیالات سړی بدلی یو زمونږ 400 کې به یو لیډري هغه مسلم لیګ بل به نیشنلي بل به پیپلي هلکه ستاسو خو ژبه هم یو ده کلي هم یو دی علاقه هم یو ده ولې دښمني کوئ زناوو نه خیالات یې جدا دي د یو فکر پیپلي دی د بل نیشنلي دی د بل مسلم لیګي دی ژبه هم خو یوه ده کلي هم یو دی او ټول خانان یې په خانه کې شریک په ځمکه کې شریک په ژبه کې شریک ولې د یو بل قتل کوي او معلومیږي دا چې ژبه یو کول نه کوي غرض او فکر یو کول کوي او نظریات 14 ملکه دې ولې جوړ شو قوم خو یو دی د خدای هغه تعلیمات یې پرېښودل او د انګریزانو تعلیمات ورته نقصان ورسوي موال به نه خوري اول نقصان یې ته ورسوي دویم دا چې یهودو ملک یې پکې جوړ کړ مخکې یهودو حکومت نو و منتشر د قومونو ځکه دا مکار دجال د سیسکار قوم دی د هر مذهب باندې دوی ته د نفرت په نظر ګوري امریکې شاته ولاړه ده خو امریکا کې ولې یو حکومت ولې نه ورکوي برطانیې شاته ولاړه ده ستاسو په نوآبادیات کې ولې یو ملک نه ورکوي په افریقا قبضه ده د عیسایانو ډېرو هلته ولې یو ملک ولې نه ورکوي یو ملک یې ځان ته نه پرېښود خو دلته یې جوړ کړ د مسلمانانو په منځ کې اسرائیل د عربو د 14 ملکونو په منځ کې یو بلډان سپی دی چې امریکې ساتلی دی چې عرب پرې وایي دومره حکومت د ځمکې هم نه لکه د صوبه سرحد عمره خو امریکې شاته ولاړه ده نو څوک ورته څه نشي ویلی د 400 نه زیاتې ټمبمه دي ورسره پاکستان سره 5 دي ډالر یې پیشکش کړو او د ترکو سکه او د سرو سکه غټه ده پونډ نه دې موږ له پکې یو ریاست راکوي نه اوس یې کې مسلمانانو سره زه نه ده سلطان عبدالحمید د لږ ځای پاتې شو د ترکو بادشاه خلافت هغه بیا فوج کې یو سړی را پیدا شو یهودي نسل په خولې مسلمانو مصطفی کمال دا چې پښتانه ورته نازي وي دا د جهان شیطان خلافت یې ختم کړ او بیا د قومیت په بنیاد دومره پکې لاړ چې عربي ژبه یې بنده کړل او پخوا به ترکي په عربي رسم الخط لیکل کېده الف ب ت ج هغه یې په انګلیش حروفو کې که رومن حروف او ټول پتلون یې لازمي کړ او ډېره موده د اسلامي تعلیمات بند حج بند و 40 کاله عربو سره یې دومره دښمني شروع کړه نو ما ته د ترکو عالمانو ویلي دی
چې ناجوړه شو اخر وخت کې نو د حملې راټیټه شوې ده سر یې راټیټ نو چې متیازې به یې کولې خوله کې به یې تللې دا راته ترکو علما وایي یو ځل یې ښخ که سهار چې ګوري د قبر نه بار پروت په بله ورځ یې ښخ که د هغې نه بار پروت دی وی نه دې خبر کې نه ښخ او په ځمکه یې کېښود او ډاډ یې پرې جوړ کړ یو د هغه وزیر و عصمت انونو او یو د قاضي مصطفی کمان لط شکر دوسلونو خودي خو بیا هم د انګریز ډېر غلامان دي ترکیان د پاکستان د حاکمانو نه زیات نو قومیت فتنه دریم نقصان یې دا وکړ چې د عربو تهذیب تمدن یې بدل کړ دا زیاده یې ښځې ازادې کړ لومبۍ مظاهره په سن 1919 کې وشوه مصر کې قاهره کې د ښځو 20 مارچ او دا برقې وغورځولې او لوپټې وغورځولې وی سړي دې برقې لوپټې نه په سر یې نوم دې په سر زمونږ د پاکستان کې یو لیډر دی مردار نوم یې درته نام او وایي که زه رالم د دې ښځو نه به دا کفن درکړم چې یو سړي داسې نظریه وي او دا ستاسو حاکم هلکه اسلام کې چې د ښځو کوم عزت دی لاس یې د انګریزانو په ملک کې خو سپیره هره ښځه باندې هر سړی خطي شي او کومې ښځې سره چې لاړ شي چې ښځه د نوکرۍ ته راوښکله او باب ته راوښکله د ښځې خاوند جوړ خو ختم شو ښځه به یې خاوند څه او خاوند به یې پردو ښځو ته ګوري ځکه هر سړی خو شهزاده وي چا خاوند توري د چا خړي د چا پړي نو چې بل سړي سپین ویني نو بیا داسې کوي او سړی هم چې پردی ښځه ویني نو هغه یې څه کوي دغه شان دا حاکمان دې انګریزانو ته ځان نږدې کور وغواړئ چې موږ ډېر لیبرل یو موږ روشن خیالي دې ته وایي چې د انګریز او د یهودو تهذیب به ته خپل کړي که خپل دین به خپله نو دوی روشن خیالي دې ته وایي چې د ښځې نه ډمه جوړه کړه ازاده یې کړه قسم د انګریزان داسې حالت ته رسېدلي د هغوی خیاران وایي چې موږ اوس واپس کېدی نه شو د دې خپلو بچو ښځو راسه یو انګریز دی مستر کارلایل او وایي زمونږ د هغه وخت کې چې کتاب یې لیکم وایي زمونږ د یورپ 45 کروړه آبادي ده او دې 45 کروړه کې 45 حلالیان هلکان نشته په خپله انګریز وایي استاسو هغه شهزادګان د برطانیې چارلس او د هغه ورو ښځه یې وه ډیانا او فرګوسن هغه څه شوې مردارې چې د شاهي خاندان ښځې داسې نو د عامو خلقو ښځې وسي هغې زنا د رضا هغې ته نه وایي د زور هغې ته زنا وایي د هغې په قانون کې د هغې په قانون کې هلک سره نکاح روا ده برطانیې د سن 66 نه دا قانون پاس کړی دی چې هلک سره کېدی شي جنسي تعلق ساته قسم دې ډېر کیسونه ماله خوند نه راکوي چې ښځې خپل زامن په ځان اچوي او سړي خپلې لوریانو سره بدکاري کوي دغه قوم پسې ځای چې دې ته روشن خیالي وایي او لیبرل وایي چې موږ ډېر ښکلي خلک یو ځکه ستاسو لمن هم نیولې ده قسم دې د دې خلقو د وجې نه موږ ذلیله شو نو قومیت ګورې فتنه ده او بیا دا هرطال دا ولې د انګریزانو عنوان کوي ځکه موږ کوو اسلام او احکام څه یو مسلمان دکان ته مات کا یو هوټل روان کا د یو چابړي فروش نه چابړي وغورځوه او میوې ته تاله کا دا روانه یو مسلمان مال و دولت محفوظ دی که ته په زور وایې چې ما سره ملګری شه او ظلم روا ګڼې نو بیا د حاکم ظلم هم روا وګڼه که د هغه ظلم جواب ته په ظلم کې د خلقو دکانونه
شیشې ماتې موټرې ماتې د چاپی فروش روزي ختم د دیاړۍ والا ختم نوکران نه راځي دفترو ته دا تاوان د چا شو دا طریقه ده دا ظالمانه طریقه ده او د شرع نه خلاف ده زه د دې قسم الطارونو سخت مخالف دا جمهوریت دی په دې جمهوریت موږ سل کرته لعنت وایو دا د خدای مردار کې تاسو د مسلمان مال ته ولې تکلیف راځي اسپیټال روان کا دا د یو صدر دی ذاتي ملکیت دی که دا د قوم دی بورډونه روان کا دا د صدر دی که د قوم دی د چا شیشې ماتې که موټرې ماتې که لیډران وردار ناست دي په بنګلو کې او دا خوشحالګري ولا دا کارونه کوي چاله پیسې ورکړي چاته څه وایي چاته په یو نوم هلکه تاسو ټیکا نشته ده د قوم دغه دوه درې کسانو دا مرفق کار نه ده نو اسلام کې روان چې د چا مال و دولت په دې طریقه تاسو ضایع کړئ نه دا طریقه ده ټیک ده جلسه وکړئ په یو ځای کې مطالبې پیش کړئ وفدونه لاړ شئ د بل دکان ولې خرابوئ د بل بس ولې ولې د بل پرون موږ سبق نه دی ویلی مدرسه کې ځکه چې راتله وې ګاډي موټرې بولي او شیشې بولي بیا واپس دا انسانیت دی د چا به مریضي اسپتال نه دی بوځي څوک به د هوایي اډې په انتظار یې ځي به هوایي اډې ته چاته به جنازه پراته وي چاته به بل څه زه پرون یو جنازې ته لاړم زما دوست وفات دا د دې دپاره درته چې دا کار ګورې ښه کار نه دی جلسه وکړې څه غواړې نه غواړې بل ته ولې تکلیف رسوې هر قسمه مذهبي جلوس او جمع نه دی خوښ که شیعګانې وباسي او که دا سنیانې وباسي په مولود کې ولې د خلکو کاروبار کې فقر راوړی کینې په خپلو امام باړو کې وایه چې څه وایه وایه او سني د خپل جماعت کې چې څه وایه د نعتونه کوئ او ګجرتې کوئ ولې د خلکو کار د مذهب په نوم جلوس وکړل او داسې جلوس وکړل چې هغه کې قوم ته تکلیف وي ولې دا ښه کار نه دی دې نه ځان وساتئ باقي ستاسو عمل دی چې څه کوئ وکړئ